یو حدیث مبارک کې راځي ورځ د قیامت کې چې شهیدان راشي نو عرش ستوري لاندې به کرسۍ لګېدلې وي، انبیا علیهم السلام به م ولاړي، صحابه ناست به وي، اولیاء علما دا ټول به پې ناست، خو د دې شهیدانو کاروان به راشي، د خدای تعالی حضور ته به پیشي کېږي. چې دا کاروان راشي نو د دې جنډه به د یحیی علیه السلام په لاس کې وي. حضرت یحیی علیه السلام چې دی دا ډېر زیات ظلمن شهید شوی دی او دا دومره په ظلم شهید شو چې څومره ورځې د ده د شهادت د ځینه وینه روانه وه. او بیا هغه بل باچا چې پرې راغی دویم باچا، هغه دویم بادشاه وي دا ولې دا وینه ځي؟ وی دلته د خدای او پیغمبر حلال شوی دی. نو بیا هغلته د قوم 10 کسان اول یې وپې حلال کړه، بیا ورباندې 70 حلال کړل او هر یو ځل به یې دا وی چې دا ستا امتیانو او دا وینه دې بنده که، که نه یې بنده دا ټول قوم به در باندې حلال کړمه. نو غالبا چې هغه 10 حلالول چې 70 ته کله ورسېده نو بیا هغې نه بعد هغه وینه بنده شوه. نو دا یو عظیم شهید تیر شوی دی حضرت یحیی علیه السلام، د هغه په لاسونو کې به هغه جنډه د شهدا وي، د دې ټول امت شهیدان به یو ځای شي سره جلوس په شکل باندې دا به را روان شي. په حدیث مبارک کې راځي علامه قرطبي ذکر کوي وی چې هغې خو به د خپلې وینې لپو کې نیولي او خوشبویي خو به یې د مشکو وي، نو وینه چې څوک وګوري خپله به لار ورکوي ورته که نه، څوک په وینو رنګیني چې دا څومره په کرسو انبیا ناست دي علیهم السلام، اولیاء صلحا، وی دا ټول به د کرسو نه پاسي، دا ټول به د کرسو نه پاسېږي او چې دا څومره لارې دي دا لارې به ورته فرشتې کولاوی، ټول به تعجبا ورته ګوري دغه څه قوم راغی او دا به دې ټولو نه لاړ شي ډایرکټ د خدای تعالی حضور ته به پیش شي. اله العالمین به ورته ووایي چې دا د ښی اړخ په طرف باندې بوځئ، د شهداو سره زما څه حسابي نشته دی، هغه حسابي زما دنیا کې خلاصه شوې ده، ختمه ده، بغیر د حساب نه به هغې جنت ته ځي. نو هغه هم په جهاد کې دغه لوړ مقام چې دی هغه انسان ته حاصلیږي. دا هغه د جهاد متعلق او د مجاهدینو هغه یو څه خبرې مارز کړې. خو نن سبا چې دا اوس وحی بنده ده، یعنې څومره خلک شته دي چې هغه د جهاد د دې عهدې نه یا قولي یا لساني یا مالي یا فعلي یا هغه قلبا هغه تفکرات هم نه کوي. نو څومره خلک په دې مرض باندې مبتلا دي. نو که وحی راتلی د څومره خلکو باره کې به دا ایتونه راغلي وی چې یاره د توبه قبوله نه ده، د توبه قبوله نه ده، د توبه قبوله نه ده، خو چونکې وحی بنده ده نور هغې نه مونږ ته عبرت دی چې یقینا عند الله به زمونږ توبې څنګه وي که مونږ دې صف کې چېرته پانسېږو، دې صف کې په مخه باندې لاړ نه شو. دارنګې حضرت سعد رضی الله تعالی عنه هغه چې دی نو هغه مبارک چې دی د هغه باره کې نبي علیه الصلاة والسلام دعا کړې وه د اللهم اجب دعوته. د هغې دعا علت دا و چې ده به غشي کې ډېر تکړه و چې غشی به یې صحیح کړه که نه بس بیا به یې چې کم ځای د ده مقصد و هغه به یې ویشته. تمامو صحابو کې په غشي کې صحیح هدف ویشتونکی حضرت سعد رضی الله تعالی عنه دی. او حتی کې داسې وخت هم راغلی دی چې یو ځل نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د احد میدان کې ګوري چې یو کافر دی او هغه د دې ډال نه را ځان داسې پناه کوي را پناه کوي او دی ورته منتظر دی. نبی علیه السلام ورته وایي چې وله سعد وله، هغه ورته وایي ډال دی ډال پرېږده چې لږ د دې ډال نه سر پناه. دې وخت کې د کافر خیال نه شو دا ډال یې داسې که چې دې تندي دا ځای ښکارېده د وریځې او نور یې دا ډال داسې نیولی، خو د ده خیال دی چې زه پناه یم. حضرت سعد چې غشی لندۍ راښکله دې تندي په دې منځ باندې ویشته، چې ویشته نو داسې یې وغورځو چې دا خپې پرې اوچتې شوې. نبي اکرم صلی الله علیه وسلم دومره وخندل تر څو چې په خندا کې د ده جامې غاښونه ښکاره شو. چا ورته وي څه شي پورې دې وخندل دې حالاتو کې؟ وی حضرت سعد په کافر څه عجیبه نخره وکړه، په داسې ځای ویشته چې دا خپې پې سمې اوچتې شو نسکور یې که. نو حضرت سعد رضی الله تعالی عنه دا ټریننګ کړی و چې دی مبارک صحابو کې عجیبه کسانو. یو صحابي مبارک دی هغه په منډه کې تیز دی، دومره تیزه منډه وه چې هغه به چیلنج اس ته ورکوه چې چا سره څه قسم هسې ما سره دې منډه ووایي، اس به ورسره په منډه نه شو تللی. د هغه د منډې ټریننګ کړی او د چې کوم دی د غشو ټریننګ کړی. نو رسول الله مبارک د ده په حق کې دا دعا کړې وه د حضرت سعد رضی الله تعالی عنه چې اللهم اجب دعوته، اله دعای قبوله کا او اصب رمیته، چې دی کله غشی ولي نو خطا کوی ما صحیح هدف پې باندې وله. هغه دواړه دعاګانې د مبارک په حق کې قبولې وي. او د دې په وجه باندې حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي چې ما رسول الله مبارک نه دی لیدلی
چې مور او پلار یې د چا نه قربان کړي سوا د حضرت سعد نه. حضرت سعد هغه انسان دی چې د احد میدان کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته دا فرمایل چې ارمي وشتل کوه یا سعد فداک ابي و امي، مور او پلار مې در نظار شه. نو دا ډېر د مینې او د محبت الفاظ دي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خپل مور او پلار د حضرت سعد نه قرباني او فدیه کوي د محبت دپاره. او دعا یې بیا داسې قبوله شوه چې قادسي فتح وه د قادسي، او دی په دې فتحه کې امیر مقرر شوی و. نو چې امیر مقرر شه دا خلک یې په دې قلا ور واچول او دی په خپله په دروازه کې بهر د جنډې سره ولاړو، جنګ یې نه که. امیر خو خپله جنګ نه کوي، نور خلکو ته قومنده ورکوي. نو چې کله دا قلا فتح کېږي نو په دې قلا کې یو مجاهد دی دروازه کې ودرېده، شعرونه یې وویل. او د شعر خلاصه دا وه چې عجیبه ده، حضرت سعد د جنډې د لاندې ولاړ دی په امن باندې، او نوم به د حضرت سعد غږېږي چې غزا ده کړې ده. نه په غشي لګېدلی دی، نه یې ښځه کونډه شوه، نه یې بچي یتیمان شو. دا خبرې په شعر کې د مجاهد وي د خپل امیر پسې، چې دی وي بس ده ته ډېر زیاته غصه په هغې باندې ورله، او بس په زبان باندې رالل چې اللهم اکفنا یده و لسانه، خدایه دا لاس هم زموږ نه بند که او دا ژبه هم زموږ نه بنده که. شاعر دی ډېره خطرناکه ژبه لري، او که دا هم داسې ما پسې لګېږي دا خو ډېر قسم سپکاوی به زما وکړي. نو ده خو دعا قبلې ده، متصل د هوا نه یو غشی راغی او دا سړی ورباندې خاص په دې خوله ولګېده، دا چا چې دا خبره کړې وه. نو ژبه یې مخې سره کټ شوه، او چې کله شاته لاړو نو رګونه یې ولګېدل، د هغې رګونو سره یې دواړه لاسونه فالو جواله. نو د دغه خیرې ورته ورسېدې. د امیر په خلاف هغه کار ښه کار نه و کړی. امیر خو د قمندې دپاره یي، د ډز دپاره خو نه یي، که موقع راشي هغه به هم کوي، خو ده دا یو قسم بد نسبت دته کړی. مقصد مې دا دی چې حضرت سعد رضی الله تعالی عنه په شمول د نورو صحابو دی به ټریننګونه کول. یو ځای کې چند صحابه ناست دي، هدف یې مقرر کړی نښې ولي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دوه ډلې دي راغې او دې دواړو ته فرمایي چې ارمو بني اسماعیل، ای د اسماعیل علیه السلام بچو وشتل کوئ، فإن اباکم کان رامیا، ستاسو نیکه اسماعیل علیه السلام هم غشي وشتونکی انسان و. وانا مع بني فلان، یوه ډله یاده کړه، وی زه د فلانۍ ډله کې شوم، زه به دوی سه کینم، نښه به صحیح ول. هغه دویم جانب غشي بند کړه، وی مونږ یې نه ول. وی ولې؟ وی چې ته د کومه ډله کې راشې هغې باندې به څوک فتحه حاصله کړي. نو نبي علیه صلات وسلام ته ځان وایسته، وی زه تاسو دواړو ملګری یم، هغې هم ملګری یم، ستاسو هم ملګری یم. نو خلاصه دا د دویمه موضوع چې مونږ ته نن راکړی شوې وه هغه د جنګي تدبیر په اړه بیان، او تاسو ته په دې متعلق چې دی نو شرعي اوامر متوجه دي چې دې میدان ته ځئ، دشمن ستاسې ډېر زیات په ټریننګونو باندې هغه ټریننګ شده فوجیان دي او ډېر زیات په دغه اسبابو پوره دي. نو کمال وس او خپل کوشش کوئ چې د هغې دپاره ځان تیار وساتئ، بیا میدان ته ورځئ تر څو چې زیاده مجاهدین ورانه شي. او په آخري بیان کې هغه آخري موضوع چې په هغې باندې دا خپل مختصر بیان ختمومه، درار بن یزور چې دی دا دومره متوکل و چې دی به د جنګ میدان ته ته نو د ده به قمیص نه و. او هرقل قیصر روم به چې کله جنګ ته څوک رالېږل اول به جاسوس راغی وی تاسو په صف کې لنډغر وګورئ، لنډغر شته که نه؟ د ده خو به کمیس نه و که نه، لنګ کې به راغلی و. که وبه وي چې لنډغر شته دی نو بیا به یې وي چې تاسو پهلواني مه کوئ، یو ناڅاپه جنګ شروع کړي. او که وبه یې وي چې درار بن یزور نشته وی پهلواني وکئ، اول براز اعلان وکئ، دوه درې پهلوانان وجنګوئ، دا مشهور پهلوانان ترې نه مړه کوئ. خو چې دی به میدان جنګ ته ووته نو د مقابلې ته بیا پهلوان نه راته. درار بن یزور حکمتي هم ډېر، په یو جنګ کې یو پهلوان سره مقابله شو، انا اشنا جنګونه به 3 کیلومتره دې خوا به د مسلمانانو لښکر ولاړو، 3 کیلومتره دې خوا به د کافرو، یو نیم کیلومتر منځ ته به یو مجاهد یو کافر پهلوان راغی، دې به نندارې کولې، امداد ته به څوک نه راتلل، پرېږده چې یو بل سره یا شهید کړي یا مردار کړي. دا به سره شروع دوی سره دا دواړه په مقابله شو، خو په مقابله کې هغه کافر داسې یو اس راوستی و چې هغه اس به 10 ګزه لکه 20 فوټه خیز به یې والو، هېڅ وس یې پرې ونه شو. چې وس یې ونه شو نو دا اس یې د مسلمانانو د لښکر په خوا راوځغلو، هغه دا ګمان شو یعنې تښتي رانه، هغه ډېر تیز پسې را روان. چې کله د هغه د اس دا شونډک د ده د اس لکۍ ته رانږدې شه نو ده خو نیزه داسې زین سره ایښې وه، دا نیزه یې داسې شاته وایسته، چې وایسته هغه ترې ځان بچ کړ، د دې اس په دې سینه کې دا نیزه ننوته. نو هغه ورته وایي مؤمنانو دوکه، وی جنگ ته راځي او دوکه نه مني، جنگ خدای له دوکه، الحرب خدعه، ته راغلی جنگ ته یو دوکه نه مني.
نو هغه وی دوکې دې څه فایده وکړه؟ وی فایده یې دغه وکړه چې ځان وخوځوه، ګوري اس مړ پروت دی. نو بیا یې پرې راتاو شو هغه کافر مردار کې. ضرار بن یزور دا متوکل قمیص به یې نه اچو. چا به ورته وي قمیص ولې نه اچې؟ ژمې د یخني ده. وی بیا ما ته پهلوان مخې ته نه راځي، هغه وایي د په وجود زغره ده. نو زه دا زړوروم په ځان باندې چې سم نه لرم، خو ته صرف راوځه. او زما توکل د خدای په ذات دی، په اوسپنو په زغرو نه دی. دومره متوکل انسان. یو حدیث مبارک کې راځي ورځ د قیامت کې چې شهیدان راشي